زما خبرو ته شي غوږ زه درته سیاسي خبرې نه کوم زه د دې ملک د پاکستان کوم چې د اسلام نظریې سره جوړ دی په نظریه پاکستان باندې جوړ دی زه د دې ملک باشنده یم زما حق جوړیږي چې زه د ستاسو نه تپوس وکړم که زموږ په دې حکومت کې څوک داسې نه وي ما ته د دې خبرو جواب راکړي ویډیو خو مو خپله وکتله چې دا څه پکې کیږي او څه روان دي ما ته اوس زما د دې خبرو جواب راکړي چې څوک هم زموږ په دې حکومت کې ناران وي ما ته د دې خبرو جواب راکړي پیلنی سوال دا چې ولې د عمران خان په سترګو باندې پټۍ دي چې دا هر څه ورته نه ښکاري یا هغه څوک منې کوي چې ته د دې خبیثانو خلاف اکشن مه اخله څوک ترې تپوس کوي یا په سترګو باندې پټۍ دي دا هر څه ورته نه ښکاري دویم سوال دا چې دې ته دومره جرأت څوک ورکوي دې خبیثانو ته چې دې کولیان د صحابو په شان کې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخیانې کوي دا دومره جرأت څوک ورکوي دې ته د ستاسو په دې حکومت کې چې کوم شیعاګان دي زلف بخاري علیزی دي او فواد چودري غونته کې کسان هغه دومره زورور شو چې زمونږ د صحابو په شان کې او زمونږ د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کېږي او څوک به ورته څه نه وایي زه دا تپوس کوم چې دې ته دا دومره جرأت څوک ورکوي دې له دا دومره طاقت څوک ورکړی چې دې دغه رنګ کلي عام ګستاخیانې کوي ما ته د دې خبرې جواب پکار دی دریم سوال دا چې د آصف علوي غونته کې کسان راپاسي او زما د صحابو په شان کې ګستاخي کوي هغې پسې غاپي رتبت پسې وایي د 2 لاکو نه سوا اف آی آر د هغه خلاف کیږي هغه ته پناه څوک ورکوي څوک یې برطانیې ته لیږي د 2 لاکو نه سوا اف آی آر د هغه خلاف شوي دي زموږ د قانون دومره ړوند شو چې نه ویریفیکیشن او نه کلیرنس او دی لیږي برطانیې ته دته دا پناه څوک ورکوي ما ته د دې خبرې جواب پکار دی څلورم دا سوال چې کوم ځای کې دي هغه پولیس کوم ځای کې دي هغه پوج کوم ځای کې دي هغه انتظامیې والا چې د هغې په شان کې ګستاخي وشي هغې پسې رد بد وویلی شي راپسې سافټویر ورله چینج کوي نن سما د صحابو په شان کې ګستاخي کېږي هغه پولیس هغه پوج هغه انتظامیې والا کوم ځای کې دي ما ته د دې خبرې جواب پکار دی زما 5م سوال دا دی چې زمونږ په دې حکومت کې آیا داسې هېڅوک هم نشته چې زمونږ په دې پاکستان کې په اسلام باندې چې کوم اور لګېدلی دی د دغې اور مړ کولو دپاره د تیل ویشتلو په ځای اوبه واچوي پې او دغه اور مړ کړي داسې هېڅوک نشته دی ما ته د دې خبرې جواب پکار دی زما 6م سوال کوم ځای کې دی زمونږ عدالتي نظام کوم ځای کې دي هغه خلک کوم چې قانون نافظ کوي زما 9م سوال زه ستاسو نه یو تپوس کوم آیا تاسو مونږ ته دا ښایي دا شیعه چې کوم دي تاسو مونږ ته دا ښایي چې د شیعو هم دا عقیده ده چې دوی به راپاسي زمونږ د صحابو په شان کې به ګستاخي کوي تاسو مونږ ته دا ښایي چې د دې دا عقیده ده یاره والله سړی حیران شي که نه دا څنګه قانون دی دا څنګه نظام دی یار چې کله اهل سنت د اسلام په حق کې راپاسي د اسلام تپوس کوي ستا قانون بیا په حرکت کې راځي چې دا فرقواریت دی تاسو بیا دغې ته فرقواریت وایي والله مونږ ډېر زیات مظلوم یو په مونږ باندې ډېر زیات ظلم روان دی په مونږ مسلمانانو باندې زمونږ مدرسې شهیدانې کیږي زمونږ قرآن شهید کیږي په باجوړ کې په اسلام آباد کې زمونږ طالبان شهیدان کیږي تاسو مونږ ته وایي دهشتګرد خندا راشي والله قاتل بي هم مقتول بي هم یار حیران شي سړی که نه موږ قاتلان هم یو موږ مقتولان هم یو څنګه دهشتګرد شو یار مونږ ګورې ډېر زیات مظلوم وي په مونږ باندې ډېر زیات ظلم روان دی کوم چې غیر مسلم دي کفار دي نور مذهبونو والا دي د ستاسو د مذهب توهین څوک کي تاسو به دا برداشت کوئ مونږ ګوره ډېر زیات برداشت کوو مونږ یې هر څه بیا هم قانون ته پرېږدو او د خپل قانون راپسې په مونږ باندې ظلم کوي مونږ ډېر زیات مظلوم یو دا ما چې درنه کوم سوالونو ته پوښتنه وکړه ما ته د دې جواب پکار دی